چې سړی وفات شي بس زرې قبر ته وړئ دفن کوئ هر څومره لوی شخصیت بس دې قبر ته وړئ یا خو دې مستریح دی دته بس دې زر رسوئ چې دته آرام راشي مستریح دی دې خلقو نه وړئ یا مستراح دی د ده نه خلقو ته تکلیف و زرې قبر ته رسوئ یا مستریح دی یا مستراح دی خدا د شریعت خلاف چې مړ د شپې شي او جنازه به سار په لس بجې نه بس دفن کوئ مې بس وصیت وکوئ چې وفات شمه که شپه وه که ورځ وه ایساروئ مې مه نشته ضرورت زما په جنازې اعلاناتو ته بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها چې وفات کیږي علي رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي چې وفات شم نو اعلانات مه کوئ زما د جنازې چې دا د پیغمبر لور بس جنازه مې اوچته کوي قبر کې مې کې نو صحابو نبی علیہ السلام ته وی خو مونږ دفن کړی دی نو دواړو جهاد نو سردار سره خو ډیره مینه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو د قبر تپوس یې وکړو د طلحه ابن براق قبر کم ځای دی امام الانبیا راغی او د قبر باندې ودرېدو مینه دې ته وایي داسې مینه یې وړې وه ښه داسې مینه یې وړې وه ته مینه کوې او ستا هم د مینې خلق دی هېرې تې ورځ پس امام الانبیا ورغه او په قبر یې ودرېدو لاس یې اوچت کړل دعا یې شروع کړله اللهم الق طلحه اللهم الق طلحه خدایا یا الله د دې طلحه سره یو ملاقات وکړي خدایا خو یضحک الیک وتضحک الیه یا الله داسې ملاقات ورسره وکړي یضحک الیک الله چې دې تا ته وخاندي وتضحک الیه او یا الله ته دته وخاندي خدا طلحه سره چې ملاقات کې الله میدان محشر کې نو یا الله داسې ملاقات په ورسره کوي چې دې تا ته خاندي او ته دته خاندي خدای داسې ملاقات به د طلحه سره نه کوي یا الله چې ته تې خپئ چې ته تې خپئ چې ته ته راځئ دې ستا نه راځئ خدای داسې ملاقات په ورسره نو طلحه ابن برا د دنیا نه لاړ خو یو سبق یې وړو د امام الانبیا مینه خو قبر ته وړله مینه خو قبر ته وړله مینه خو قبر ته وړله مینه قبر ته وړه مینه د امام الانبیا سره وکړي مینه د خپل پیغمبر سره وکړو مین په خپل پیغمبر شو چې دا مینه الته پیدا راکړي مینه علماو سره وکړه مینه صلحاو سره وکړه مینه نیکانو سره وکړه چې دا مینه د الته فایده درکړي دا مینه به د الته پکار شي ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام ته وایي چې یو کس دی او د یو قوم سره مینه کوي خو عمل داغي په شانتي نشي کولی نو چې د دې کس په څه حالي مینه کوي د یو قوم سره خو عمل داغي قوم په شان نشي کولی نبی علیہ السلام وی خدا ته ځان یادې او ما یادې ته ما سره مینه کوي خو عمل زما په شانتي وای چې نشم کولی او د الله حبیب چې یو سړی د یو قوم سره مینه کوي او عمل داغي په شان نشي کولی وی علماء سره مینه د خو عمل خو نشم کولی د علماء په حافظانو په حفاظو مین یما خو عمل خو د حفاظو په شانتي نشم کولی په قراو مین یم خو عمل داغي په شان نشم کولی نه ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ السلام فرمای ابو ذر فانت من احببت تب د هغه چا سره چې چا سره دی په دنیا کې مینه کړې ده خبس تا ما سره مینه ده زه پوهېږم او محبت ما سره کې او زما په شان عمل نشي کولی ما سره به یې ښه او داسې چې څوک د چا سره مینه کوي نیکانو سره مینه کوم او عمل د نیکانو په شانتې نشم کولی خدایا وایي ته به د دې سره یې هلته یو صحابیو ذل بجادین نومیو ذل بجادین د نبی علیہ السلام سره ډیره مینه و چې ایمان یې راوړو نو ترې وله کپړې ورکړې وي نو ترې خبر شوې راکه زما دا کپړې تا خو په پیغمبر ایمان راوړو
نو چې کور ته راغی نو مور یې وله یو کپړه ورکړله خپله کپړه هغه یې په من نیمه کړله نو نیمې نه یې لنګ و او نیمه یې په سر کړله ځکه به ورته خلقو ذوالبجادین وي نبی علیه السلام سره یې ډېره مینه وه چې وفات شو دا ذوالبجادین جنازه یې داسې روانه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کټ ولیدو راغی صحابه ورته وی وی د سره نرمي وکړئ ښه یا الله ته د سره نرمي وکړي زه ګواهي کوم یا الله چې د الله او د الله د رسول سره ډېره مینه وه خدایه ته ورسره نرمي وکړي زه ګوایم بیا نبی علیه السلام د قبر خواته لاړو قبر یې وله ولیدو صحابه ورته وی قبر ورله لږ عرض کوي وی یا الله د سره د پراخۍ معامله وکړي خدایه د الله او د الله د رسول سره مینه د صحابه